یو میسیج چې کوم دی هغه خپلو خویندو ته ورکوم. کومې خویندې ما کیدای شي خویندې مو خبرې واوري، خواتین چې کومې دي ما خویندې هغوی مجلسو ته راځي، ازاخانو ته راځي، متمخانو ته راځي. زه خپلو خویندو ته یم او د ما عزیزو خویندو او د ما پاکیزه خویندو چې کله حسین متمخانې ته راځي، چې کله حسین متام ته راځي، بیا داسې متام ته راشه لکه څنګه شام کې ورمنې زینب متام ته ښځې راتللې. بیا عاجزۍ سره راشه، ساده به دا جامې واچوه، ساده کپړې واچوه. ځکه چې ته خپل ځان مختلف قسم ته سټایل ما جوړوه، جامو کې، بوکرې کې، ټیکري کې، لباس کې مختلف قسم ته سټایلونه ما جوړوه، مختلف قسم ته پوزیشن ما کوه، مختلف قسم ته میک اپ ما کوه. ځکه دا شیان ما که څه دا د میک اپ ورځې نه دي، دا د ژړا دا د براخې ورځې وي. داسې نه وي څه متام ته راشي، متمخانې ته راشي، شام نه ورمنه راغلې وي، تا میک اپ والی وي، ورمنې و د مشرې بیبي د وړې بیبي تا میک اپ باندې سترګې پرېوتې، بیا به قسم په ورمنې باندې وي ټوله زندګي به بیا سپېرا وي. که صحیح نه دی که ویې لیدلې صحیح دی، ته خو به یو ساعت سټایل وکړې، لاس منټو پوره نیمې غنټې پوره به مخ د صفا وبرېښېږي، میک اپ به وکړې، خو بیا به د ټوله زندګي تباه و برباد وي. که بیبي مخ د نه وړولو، که بیبي خیرې وکړلې، بیا به قیامت پورې به بیا خاورې زه نه کسې. خویندو زه تاسو ته دا میسیج در کوم، ځکه حسین متمخانې ته ساده بده راشه، زړې جامې واچوه لکه څنګه ورمنې زړو جامو کې شام کې متمونه کړي دي. حسین یې ژړلی دی، حسین متام ته رسي، ساده بده راشه. ځکه ساده بده راشه چې کله ورور د مړ وي هغه جنازې نه میک اپ نه کوي، کله زوی د مړ وي هغه جنازې نه میک اپ نه کوي، کله پلار د مړ وي هغه جنازې نه میک اپ نه کوي، هغه نه ته نوي جامې نه غستوي. چې کله هغه نه نوي جامې نه غستوي نو د 72 شهیدانو متام ته بیا نوي جامې ویلې چاوي، د حسین متام ته بیا ویلې نوي جامې چاوي، بیا د ویلې نوي پوزیشن یې بس نورو جلکیو ته نورو ښځو ته چې دغه شی جامې مې خستي یا دا شی وخه. آیا بیبي ته د حسین جنازه نه دی؟ آیا 12 امام عزادار نه دی؟ آیا ورمنه عزادار نه دی چې کله خپل پلار جنازې نوي جامې نه غستوي، میک اپ نه کوي، بیا د حسین متام ته ویلې میک اپ کوي؟